نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن صدق الله العظیم. محترم و سامعین و مسلمانانو ورونو، الله رب العزت ډیر خصوصي فضل او کرم د سي الله رب العزت موږ او تاسو ته دغه د برکت نه ډکه میاس نصیب کړي. دا هغه میاس چې نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی سی یو نفلی عبادت الله رب العزت په فرضی عبادت بدلی او یو فرضی عبادت الله رب العزت په اویا فرضی عبادتو بدلی. نو یو نفلی عبادت که یو انسان په دغه میاس کې ادا کی، الله رب العزت هغه ته دومره مرتبه دومره درجه ورکوي لکه یو انسان سی فرضی عبادت ادا کی. نو په دغه میاس کې الله رب العزت یو وړکی عبادت ته دومره لو درجه ورکوي. یو نفلی عبادت الله رب العزت دومره اوچتوي چې الله رب العزت هغه ته د فرض درجه ورکوي. هر مسلمان باید په دغه میاس کې زیات کوشش وکړي د عبادت کولو، زیات کوشش وکړي د الله رب العزت د رضا کولو. دغه میاس د الله رب العزت د رضا کولو د الله رب العزت د عبادت ته د الله رب العزت لپاره د زړه د الله رب العزت نه مغفرت انسان طلب کی. په دې میاس کې باید هر مسلمان دی او عبادت چې هغه ډیر خاص عبادت ده، ډیر د اهمیت قابل عبادت ده، ډیر الله رب العزت ته خوښ عبادت ده او الله رب العزت هغه انسان ته ډیر لو درجه ورکوي چې دغه عبادت ادا کوي. هر مسلمان باید په دې باندې کوشش وکړي. دغه عبادت نوم ده صلات تسبیح. هر مسلمان باید په دغه میاس کې صلات تسبیح لمونځ ادا کی. صلات تسبیح چاته یای؟ کوم مانځه ته ویل کیږي؟ دغه نبی علیه الصلاۃ والسلام دغه صلات تسبیح خپل تر حضرت عباس رضی الله تعالی عنه ته ورښوولی او عباس رضی الله تعالی عنه د نبی علیه الصلاۃ والسلام ګران تر او په نبی علیه الصلاۃ والسلام ډیر ګران او د نبی علیه الصلاۃ والسلام له سره ډیر محبت. حضرت عباس رضی الله تعالی عنه ته نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایل ای د ماتره ته یو خاص تحفه در نکم. الله رب العزت په دغه صلات تسبیح سره د انسان لس قسمه گناهونه معاف کوي. کوم انسان سے صلات تسبیح المنز ادا کی، الله رب العزت هغه ته لس اقسام دی گناهو معاف کوي. نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی حضرت عباس رضی الله تعالی عنه ته اے عباس دغه المنز ادا که الله رب العزت بتا ته لس قسمه ګټې درکي، لس قسمه گناهونه به الله رب العزت ته معاف کی. نبی علیه الصلاۃ والسلام حضرت عباس رضی الله تعالی عنه ته فرمایي د تا مخکینی گناهونه به الله رب العزت ته د المنځ په وجه سره معاف کی. دوم نمبر نبی علیه السلام فرمایل چې د تا اخیری گناهونه به الله رب العزت معاف کی. دریم نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته فرمایل چې د تا نوی گناهونه به الله رب العزت د المنځ په برکت سره د المنځ په سبب سره الله رب العزت معاف کی. څلورم نبی علیه الصلاۃ والسلام او فرمایل د تا زاړه گناهونه به الله رب العزت تا معاف کی. پنځم نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایل هغه گناهونه به الله رب العزت تا معاف کی چې کوم گناهونه دی په غلطی سره کړي. شپږم نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایل هغه گناهونه به الله رب العزت تا معاف کی چې تا په قصدن سره کړي، په قصد کوم گناه کړی، قصدن لتا نه سوی یو معصیت ته الله رب العزت هغه به تا ته د المنځ په سبب سره الله رب العزت معاف کی. شپږم نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته فرمایل د تا صغیره گناهونه به الله رب العزت معاف کی، واړو گناهونه به الله رب العزت معاف کی. بل نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته فرمایل د تا غټ گناهونه به الله رب العزت معاف کی. بل نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته فرمایل هغه گناهونه چې تا له خلکو نه پټ کړي، خفیه طریقې دي کوم گناهونه کړي، خفیه گناهونه به الله رب العزت درته معاف کی. او لسم نمبر نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته فرمایل هغه گناهونه چې تا ظاهره کړي، تا ښکاره کړي، تا له خلکو پټ نه کړي، د خلکو مخ ته دي کړي، خلک در باندې خبرې دي تا په معصیت باندې دي، تا په ګناه باندې، هغه هم الله رب العزت درته معاف کی. نو دغه لس قسمه گناهونه الله رب العزت دغه المنځ په وجه سره معاف کوي. یو حدیث کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی چا چې دغه المنځ ادا کویا الله رب العزت به هغه انسان ته دومره گناهونه معاف کی کچیرې دغه انسان گناهونه د زګ برابري یا د مځکې په سر باندې د سګو د دانو برابري الله رب العزت به ټول گناهونه ورته معاف کی. دومره د برکت
دومره الله رب العزت رحمت و نډک هغه لمونځ دې ته صلات تسبیح یایي. د صلات تسبیح طریقه نبی علیه صلات وسلام حضرت عباس رضی الله تعالی عنه ته بیا ورښولې. په حدیثو کې 2 قسمه طریقې منقول دي، لیکن اسانه طریقه علماو ذکر کړي چې اسانه طریقه یې دا ده چې یو سړی به د 4 رکعاتو نیت وتړي. هغه 2 سره رکعاتونه به نفلي لمانځه نیت به انسان وتړي 4 رکعاته. او کله چې یو مسلمان د دغه لمانځه ابتدا وکړي شروع وکړي نیت وتړي نو سبحانک اللهم نه وروسته به دی 15 وارې دغه کلمه ویایي سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر تر دې چې پورې که ایسته په مخ ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظیم ورسره وایي خو بهتره ده، لیکن د نبی علیه صلات وسلام نه تر دې چې پورې منقوله ده سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. 15 وارې به د سبحانک اللهم نه وروسته دا ویایي. بیا به اعوذ بالله ویایي، بسم الله به ویایي، الحمدلله به ویایي، یو سورت به ویایي. کله سورت مکمل کې دغه نه وروسته به بیا 10 وارې سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر دا کلمه بیا ویایي. بیا به رکوع ته ولاړ سي. رکوع کې د سبحان ربي العظیم نه وروسته چې 3 وارې دی سبحان ربي العظیم ویایي. د دې نه وروسته به بیا 10 وارې سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر ویایي. رکوع نه چې کله راجک سي په دې سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد نه وروسته به بیا 10 وارې سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر 10 وارې مکمل کی. بیا به سجدې ته ولاړ سي. په سجدې کې د سبحان ربي الاعلى نه وروسته بیا 10 وارې سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر ویایي. بیا به د سجدې نه راجک سي. په دې چې به بیا سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر 10 وارې ویایي. بیا دومې سجدې ته ولاړ سي. په دومه سجده کې به بیا 10 وارې ویایي. نو دا په یو رکعت کې 15 وارې مکمل سولو. په هر رکعت کې به په دې طریقه سره ویایي. په اول رکعت کې د سبحانک اللهم نه وروسته 15 وارې، لیکن په دوم رکعت کې چې کله دوم رکعت ته راجک سي په دې دوم رکعت کې سبحانک اللهم نسته نو د دوم رکعت په شروع کې به سبحان الله والحمد لله ویایي. بیا په دې دوم رکعت کې په دغه طریقه سره مکمل کې لکه څرنګه چې اول رکعت مکمل کړی ده اتحیات وایي. په اتحیات کې بیا دغه ویل نست. دریم رکعت ته به ولاړ سي. دریم رکعت کې بیا سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر نه شروع کی 15 وارې. د هر رکعت په ابتدا کې په شروع کې به 15 وارې، په نورو جیانو کې به 10 وارې. نو په هر رکعت کې به 15 وارې دغه کلمه مکمل کی. نبی علیه صلات وسلام د دې برکت او د دې ګټه ذکر کړي چې الله رب العزت به دغه 10 سره قسمه ګناهونه دغه انسان ته الله رب العزت معاف کی. دغه لمونځ نفلي ده او دغه په هر وخت کې انسان ادا کولای سي. صرف هغه اوقات چې په هغو کې لمونځ کول مکروه دي، مثلا د مازدیګر لمانځه نه وروسته یا د سترګې راختلو په وخت کې یا چې سترګه په سر باندې ولاړی د زوال نه مخکې، په دغه وخت کې دغه لمونځ کول ناروا دي او مکروه ده. په دغه کې هر قسم عبادت کول لمونځ کول دغه مکروه دي، لیکن د دغه اوقاتو نه ما سوا په هر وخت کې دغه عبادت انسان ادا کولای سي. دغه 4 رکعات لمونځ ادا کولای سي. که یو سړی ضعیفي کمزوری زیات درېدلی نسی، هغه انسان هغه مسلمان دی د 2 رکعاتو اراده وکړي، د 2 رکعاتو نیت وکړي، په 2 رکعاتو باندې د کینې سلام دی وګرځي، بیا د لږ رست وکړي، لږ د ساه وکړي، غنه وروسته دی بیا ولاړ سي 2 رکعاته د نور وکړي. نو نبی علیه صلات وسلام حضرت عباس رضی الله تعالی عنه ته فرمایلی ای عباس هر ورځ دغه عبادت یو رکا، دغه صلات تسبیح یو خامخا په هر ورځ کې کا. که هر ورځ یې نشي کولای په هفته کې یو خامخا کا. که په هفته کې هم نشي کولای په میاس کې یو خامخا دغه عبادت کا. او که په میاس کې هم نشي کولای نو په کال کې دغه عبادت یو خامخا کا. که په کال کې هم نشي کولای په ټوله زندگی کې خو دغه عبادت یو ضرور به ضرور وکړه. نو دی برکتو او د رحمتو والی شپې دي. هر مسلمان سره په دغه میاس کې وخت زیات دي، خپل کاروبار تا وخت ورکم کړی، عبادت ته ځان خلاص کړی. نو په دغه وخت کې په دغه اوقاتو کې په دغه برکتي ورځو شپو کې باید دغه عبادت هر مسلمان یوري کم از کم ادا کی. کوشش وکړي چې په هر ورځ کې یوري ادا کی، لیکن په دغه میاس کې خو یوري ضرور به ضرور ادا کی. نو هر مسلمان
باید کوشش وکړي چې دغه لمونځ ضرور وکړي. الله رب العزت دی اول ماته بیا تاسې ټولو ته په دې خبرو باندې د عمل کولو توفیق راکړي.